السلام علیکم زه منیس خان او نن د جون 3 تاریخ کال د 2028 په ګلګت بلتستان کې الیکشن دی نو ځکه په میډیا باندې ډیر داغه ذکر کیږي ما وی چې نن د ګلګت بلتستان مختصر تاریخ او د پاکستان سره د دې یو ډرامایي طریقې سره الحاق واقعه بیانوم چې تاریخ سوی ګلګت بلتستان چې دی نو دا د کشمیر د مهاراجا هری سنگ په بادشاہي کې او دا ټوله علاقه چې وا کشمیر او ګلګت بلتستان دا د هغه حکمرانی و بیا د ګلګت بلتستان پوره رقبه چې دا نو دا 2900 او یو مربع کیلومتر رقبه ده 72971 مربع کیلومتر انګریز سرکار هم په دې ټولو علاقو باندې حکمرانو هغوی سره خطر و د روس ځکه چې روس کې کمیونیزم ډیر تیزی سره زور نیو او دوی سره خطر شو چې اسنه د زمونږ د مملکتونو تراخور نشي نو د روس د خطرې د وجې دوی د ګلګت بلتستان علاقه د مهاراجا هری سنگ نه د شپېتو کالو د پاره په لیز واغسته او دا اګریمنټ شوی په 26 مارچ 1935 په 28 مارچ 1915 کې دا اګریمنټ وشو چې شپېتو کالو د پاره به د ګلګت بلتستان علاقه چې دا یو سلک روټ او ډیر اهم گذرګاوه نو د انګریز سرکار د هری سنگ نه واغستو خو بیا د چلو شو چې په دویم جنگ عظیم کې انګریز ډیر کمزوري شو یو وخت داسې و چې په نیمه دنیا به د انګریز حکمرانی وه خلکو وی چې د انګریز په حکومت کې نور نه پټیږي نو هغې نه پس دوی فیصله وکړه ډیر ملکونو ته ازادي میلاو شوه بري صغیر کې هم چې و نو د ازادۍ تحریک ډیر په زور و شور سره د هغوی مجبوري شوه چې بري صغیر تقسیم شي دلته پاکستان او هندوستان جوړ شي نو په دغې وجه باندې دوی د وخت نه مخکې په جولای 1947 او وسولختم کې معاهده ختمه کړه چې معاهده ختمه کړه نو الته کې بیا مهاراجا رنجیت سنگ چونکې دا علاقه وه نو هغه خپل یو بریګیډیر ولیږو د هغه نوم بریګیډیر څنګه ګوسنارا سنگ بریګیډیر ګوسنارا سنگ ولیږو هغه الته کې گورنر مقرر کړو انګریز چې کله دا پلیز اغستې وه نو هغوی د دې کنټرول دپاره ګلګت سکاوټس جوړ کړی یو ډېر منظم فوج جوړ کړی او هغې به د دې ټول انتظام کو چې کله مهاراجا تاواله شو او هغه بریګیډیر ګسنارا سنگ ولیږو او هغه گورنر شو نو د هغه خلاف ګلګت سکاوټ افسرانو پای کې یو میجر ویلیام براون یو کیپټن بابر او یو صوبیدار میجر محمد بابر خان هغوی فیصله وکړه چې موږ بغاوت کوو د ده نه منو نو په 31 اکتوبر یو 13 اکتوبر باندې د شپې هغوی د گورنر هاوس ګیراو وکړو بغاوت یې وکړو بریګیډیر صاحب چې و سنګارا سنگ هغه هتیار وغورځول او کنټرول د دوی په اختیار کې راغی د دې نه او دوی په فوري جنډه ولګوله او یو عارضي حکومت یې جوړ کړو او د هغې صدر یې کړو شاه رئیس خان بیا دوی سکردو طرف ته ور روان شو هلته کې د سخت موسم واورې به وي ډېر سخت موسم و خو د نه باوجود هغوی هلته کې د ډوګرا فورس او د هندوستاني فوج سره جګړه وکړه ځکه چې په دغې دوران کې په 31 اکتوبر په دغه دوران کې گورنر دغه چې و مهاراجا هری سنگ هغه د هندوستان سره الحاق وکړو نو د هندوستان فوج پکې راغی دغه الحاق چې کړی دی په 26 اکتوبر 1947 کړی نو ګلګت سکاوټس خو دغه نه منل دوی چې کله سکردو طرف ته روان شو نو هلته ډېر مزاحمت و ډوګرا فورسو او د هندوستان فورسو هغوی له شکست ورکړه او هلته کې خپل عمل درآمد قایم کو بیا قائد اعظم بابا ته میسیج وکړو چې مونږ دغه کړی دی او تاسو راشئ نو هغوی په 16 نومبر 1947 کې هلته کې سردار عالم خان
پولیټیکل ایجنټ ولیږو او هغه کنټرول واغستو. نو دا ګلګت بلتستان چې دی دا د ګلګت سکاوټس افسرانو قبضه کړی د هندوستان نه او د ډوګرا فورس نه او بیا پاکستان ته تحفه کړی. نو دا یو ډیر حساسه علاقه ده. دلته کې الیکشن چې دی نو د ملک دوی په خپله ګټلې دي. دې کې د پاکستان سره رول نه دی، په خپله یې وګټو او بیا د پاکستان سره شامل شوي. نو دا یو خصوصي حیثیت والا علاقه ده، ځکه چې کله په کشمیر کې زمونږ د یو قرارداد پروت دی چې د دواړو کشمیر سایډونو ته به آزاد کشمیر او مقبوضه کشمیر کې استصواب رای کیږي، ووټینګ به کیږي، او دوی چې د چا سره غواړي چې موږ د هندوستان سره شاملېږو یا پاکستان سره نو هغه به شاملېږي، او پای کې ګلګت بلتستان علاقه هم شامله ده. نو دا ټول خلک پوهه خلک وایي چې په ګلګت بلتستان کې د الیکشن دا فراډ مه کوئ، دا تاسو چې کم د عوامو د مینډیټ توهین کوئ، ځکه چې دغه خلک د مخکې نه تکړه خلک دی، جدوجهد کوي، هغوی په خپله دا ملک آزاد کړی د هری سنګ نه او د هندوستان د فوج نه. نو داسې موقع دوی له لاس له مه ورکوئ چې هغه بیا د پاکستان نه مخالف شي. او د هغوی همدردیانې او مینه د پاکستان سره ده، خو د پاکستان ځینې ادارې داسې دي چې هغوی د هغوی د مینډیټ احترام نه کوي، نو د هغې نقصان به بیا پاکستان دی. امید لرم چې د ګلګت بلتستان د دې مختصر تاریخ به تاسو ته پته لګېدلي چې هغوی څنګه ازادي اخیستې وه او بیا کله پاکستان سره شامل شو. ویډیو کومه خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک یې کړئ، شیر یې کړئ او ښه سوچ وکړئ. په ښه سوچ کې څه ګناه نشته.